شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو کتونکو تاسو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نن چونکې وي د پښتو خبره کیږي نو ما وی چې زم لږه خبره وکم. نن یارانو ته پښتو را یاده شوه او نن پیغام ورکوي چې دا د پښتو وطن دی او پښتو وطن کې زمونږ د کورونو بې عزتۍ کیږي. زه ډېر واضح دا خبره کول غواړم چې دا د پښتو وطن دی او په پښتو موږ ټول پوهېږو او په دې پښتو کې د خپل کور محافظ ته په خپله یې رول په تا دا ذمواري جوړېږي چې ته د خپل کور د حیا او د پردې خیال وساتې. نو چې پرون د انقلاب راوسته او لکه د چندخ د دغلته چغه چغه کول نو چې اف آی آر در باندې وشو او نن چېرته تښتېدلې په سوړه کې پټې نو پولیس خو به دې لټوي روزه د سوړې نه. د پښتو تقاضا بیا دا وایي چې تا هغه انقلابي وې او انقلابي یې نو روزه بیا انقلابیان د پولیس نه تاسو خو د پولیس نه لګیا یې ختم شوی بس لیډر نه والا اخره پورې تاسو پولیس ته نه یې رسېدلې تاسو انقلاب راولئ بیا د پولیس نه پټېږئ ما مهرباني وکړئ چې په چا اف آی آر یې شوي دي دا کم تاسو چې کردار ادا کړه دا 2 ورځې په دې پاکستان کې چې دا کم اور ولګاو کم انقلاب هم چې راوسته او د هغې انقلاب په نتیجه کې چې در باندې اوس اف آی آر یې شوي دي نو پښتو ډېره استغه ده خو بس خبره به ونه کم خو اوس مهرباني وکړې د سوړو نه راوځې ګرفتارۍ ورکړې څوک به هم ستا کور باندې نه ګرځي خو نه ته لکه د ښځو په سوړو پټېږي بیا اف آی آر شوی درور تا به را پیدا کوي تا به کور کې هم ګوري تا به حجره کې هم ګوري تا به ګاونډ کې هم ګوري تا به هر ځای کې ګوري چې کوم ځای کې ته پروت یې تا به ګوري او تا به را پیدا کوي. نو لکه پښتو ځان کې پیدا کړه مهرباني وکړه د پښتو خبرې چې کوې د پښتو تقاضا دا ده چې اف آی آر در باندې شوی دی نو لاړ شئ خپله پیشي وکړئ ځان پولیس ته حواله کړئ پته به ولګي بیا چې مزید څه کېږي.